ناشنا روایت دی امام حاکم رحمت الله علیه مستدرک حاکم کې را نقل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یو مؤمن مسلمان ته غسل ورکي من غسل میتا فكتم عليه غفر له 40 مره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک یو مؤمن مسلمان مړی تا کله یو مؤمن مسلمان مړ شي او دی مړی ته څوک غسل ورکي دا ولمبي او د عیب پټ کی خامخا په انسان کې عیب نه کنه د عیب پټ کی الله رب العالمین څلويخ پیری دی انسان ته مغفرت کوي څلويخ پیری الله رب العالمین دی انسان ته مغفرت کوي 40 بار ذخیرۃ الجنان کې امام سرفراز خان صدر رحمه الله وی څلويخ غټ ګناهونه الله رب العالمین معاف کوي بل روایت کې دی 40 غټ ګناهونه الله رب العالمین معاف کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چاچی دی مؤمن مسلمان ته بیا کفن ورکو مؤمن مسلمان مړ شو دې ته کفن ورکو کساه الله من السندس واستبرق الجنه الله رب العالمین به دې انسان ته د جنت په جنت کې د سندس او د استبرق لباس ته ورواچي دې مؤمن مسلمان ته کفن ورکو الله رب العالمین به دې په عوض کې دې انسان ته د جنت جامې ورواچي او کوم یو مسلمان چې بل مسلمان ته قبر وکني کوم یو مسلمان چې بل مسلمان ته قبر وکني او مسلمان وفات شو بل سره راولګي د قبر او تفریح وکنلو د الله د رضا لپاره وی الله رب العالمین دی انسان ته دومره اجر ورکړي لکه ګویا چې په ژوندۍ کې دی یو مسکین ته غټه بنگله آباد کړل آسان عمل لیکه ګران آسان دی قبر خو یوازې باندې یو سړی څوک چاته نه پریږدي ته نیت دا وکړه چې زه مزه به یوازې قبر کنم زه خامخا ته څوک یوازې نه پریږدي خامخا د سره کې خلک بیلچا وي خامخا د سره کې خلک کوداله وي الله ډیر سخی دی الله درته دغه ثواب درکړي یو مؤمن مسلمان مړی